حکومت ته ولاړ. الحمدلله مونږ د خپل وس او د بساط مطابق یوازې د خپلو ملګرو نه، د عامو مسلمانانو د هغوی د خدمت نه چرته مخ نه دی اړولی. دا تیر 4-5 میاشتې وشوې د دې حکومت او د دې نظام د بدلون. دا ماجد قاري صاحب اکثر چې مونږ په پروژه کې د تراو سلام ګرځو نو دی ورسره د جرګې نه التازم نو ما ورسره یو ورځ خندل، ما ته چېرته د مفتي منیر شاکر صاحب په مذهب چې تراویح بالکل نه کوي. نو ده غریب وی بس د خلق دی او مسلې دي او مسایل دي. ما هغه ورځو کې دوره تفسیر هم پړاو، ما ته په 24 غنټو کې 2 غنټې د خوب کولو 2 غنټې په 24 غنټو. نو خو الحمدلله اوس هم زه نن ستاسو د دې پروګرام په وساطت باندې د ټول مندړ خاورې له خوشخبري وایم. دلته یو ډېره لویه اهمه مسله وه چې خلک به د 107 د ضمانت لپاره هم د دې ځای نه باید د ځان سره ګاډي ډکول او ډګر ته به بوستل. هغه د لوور کورټ د سیول کورټ د سیول جج تعیناتي هغې مسله کې زموږ ګورنر صاحب الحمدلله هغوی خپل ایفرټس کړي دي او پرون په هغې باندې باضابطه میټینګ دا دلته شوی دی د سیشن جج صاحب په سربراهۍ کې، او امید لرم نه دی چې هغه یو عوامي مسله دا به الله تعالی د جمعیت علما اسلام په لاس باندې حل کړي او بیا به په مندړ چمله کې دلته خپل لوور ججان صاحبان دا به دلته ناست وي، سیول جج صاحب به دلته ناست وي او بیا به خلک ډګر ته د تللو په ځای باندې خپل مسلې دلته په خپل کور کې حل کړي. نو دا عوامي مسلې دي. زمونږ په ټول بونیر کې د واوډۍ ډېره لوی ایشو وه، د ټرانسفارمرو ورکشاپونو ټول په ټوله دا دقه شانتې بند پراته وو. ما د بونیر نه ما د پوره ملکن ډیویژن دپاره الحمدلله فایټ وکړو او هغه څیزونه مو کولاو کړل. اگر چې په هغې باندې لوډ ډېر زیات سوا دی، خو زموږ خلک غریب دی چې یو خوا ټرانسفارمر وسوځي او بل طرف ته چندې کې 1000 2,000 روپۍ د یو کور په سر باندې راغونډوي، یو طرف ته د بیلونو هغه چړق را